وسلم ان الصلاة عماد الدین او کما قال علیہ السلام. محترمو، ما تیر جمعه تاسو ته ویلو چې دا 2 جمعې به مونږه دا سبق وایو چې مونږ په مانځه کې څه وایو. اواز کوي دا دغه ټیک دی؟ په مانځه کې مونږ څه وایو، په کار ده چې د دې په معنا مفهوم سړی پوهېږي. نو تیره جمعه مونږه ثنا ویلې وه، بیا هم پسې صورت فاتحه ویلې وه، ورسره د قل هو الله احد یعنې د قرآن د تلاوت چې دی نو د هغې اهمیت هم بیان کړی او دا هم زده کړي وو چې تکبیر په ولاړې باندې مونځ کول هم فرض دي او قرآن لوستل هم فرض دي. البته د صورت فاتحې متعلق هم ویلي وو چې دا اگرچې قرآن کریم دی خو د دې ځان له اهمیت پیغمبر علیه السلام بیل بیان کړی دی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب او السبع المثانی دا. نو په دې وجه باندې دا به د نور قرآن د تلاوت نه مخکې لازما لولو وای او د هغې اهمیت هم بیان کړی و چې که هر تن ځان له ځان له ویله نو هم ټیک ده. علما بحث مې درته کړی و په هغې باندې چې کله په امام پسې سړی ولاړي نو چې دا امام یې ووایي او د نورو ورته ځان له پټ غوږ ایښودی نو دا هم کافي ده. د دې نه وروسته سړی رکوع ته راښکته شي. نو رکوع ته چې راښکته شي نو په دې کې 2 خبرې پکار چې سړي ته یادي. یوه دا چې د الله تعالی ذکر دې پکې وکړي او تسبیح دې پکې ووایي، تسبیحات دې پکې وکړي. تسبیح چې کما فسبح بسم ربک العظیم چې کله په قرآن کې آیت نازل شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو شاګردانو ته ووایي دا ټکې تاسو په دې رکوع کې وایئ، ځکه رکوع کې تسبیحات دي. نو فسبح بسم ربک العظیم نو موږ بیا وایو سبحان ربی العظیم. معنی دا ده چې یا الله زه پاکي بیانوم د خپل رب، سبحان ربی زه پاکي بیانوم د خپل رب العظیم چې هغه ډېر لوی رب دی، د هغه شان ذات صفات ډېر لوی دي. نو څو ځل به یې وایې چې څونه دې خوښه ووایې. که مولوي صاحب نه پورته کېدو او ته پکې 20 ځل دې پکې هم ووایې. البته کم از کم 3 ځل پکار دي چې سړی ووایي، تکرار 3 ځل پورې پکار دی. بیا چې دا رکوع سړی وکړي د دې رکوع نه به بیرته ودرېږي دې ته بیا قومه ورته وایي. علما وایي دا قومه واجب ده. واجب مطلب دا چې دا به لازمن کې که یو سړی په رکوع کې و او سیده ښکته لاړ نو واجب ته پاتې شو، چې پاتې شو نو بیا به سجده سهو کوي. نو په دې وجه باندې چې سړی رکوع ته راښکته شه بیرته به بالکل نیغ ودرېږي نو هله به واجب پوره شي. نو چې بیرته ودرېږي نو په دې رکوع کې سړی سبحان ربي العظیم ووایي نو بیا به داسې ووایي چې سمع الله لمن حمده. سمع الله معنی ده الله واورېده، لمن ذکر د هغه چا حمده چې د الله تعالی صفت یې وکړه. څوک چې د الله صفت کوي نو الله یې اوري. نو تا په رکوع کې سبحان ربي العظیم ووایو نو په دې وجه سمع الله لمن حمده امام به ووایي سمع الله لمن حمده. نو مقتدي دي ورپسې د حمد الفاظ وی ربنا لک الحمد. ربنا د ربنا ټکی معنی ده ای زما ربا، لک الحمد ټول ښایسته صفتونه ستا دي. او کچا دا وو پکې ووایو چې ولک الحمد نو هم ټیک دی، ولک الحمد ټیک دی او لک الحمد هم ټیک دی. او کچا صرف ربنا لک الحمد وایو هم ټیک دی، او کچا اللهم ربنا ولک الحمد وایو هم ټیک دی. چې کوم الفاظ یې وویل ټول یو شان معنی ده. البته چې ځان لمونځ کوې که نه او مقتدیان در پسې نه یو ولاړ نو خیر دی، بیا یې پسې د دې حمد نور الفاظ هم سیوا کا. لک الحمد نو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. معنی ده یا الله ستا صفت بیانوم حمد دې کومه داسې حمد چې د خیر او د برکت نه ډک دی او ډېر ډېر حمد کوم.
نو دا ووایا زما خیال لکه لږ راسه تاسو ووایه لږ به بیدار هم شئ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه او چې دا کله سړی ووایي بیا به سجدې له لاړ شي نو چې سجدې له لاړ شي نو په سجده کې هم خیال کوئ بعضې هلکانو دا لاس داسې نیولي او په دې سجده کې ټکې وباسي داسې نه دا لاس چې دي دا به دقه شانې کړي او دا به د خپلو غوږونو په برابر سیده کېلی او دا لاس دا ترخونه ورته وایي که څه ورته وایي دا سنګلې دا سنګلې دا به داسې ځان له کلا ونیسي او د دې دواړو لاسو په دې منځ کې به دا سر کېدي خو چې را سر کېدي نو سر تندی به نه ږدي دا تندی جمع دا پوزه څو شو دوه دا دوو سره لاس څو شو پنځه سره دا څو شو اووه او دوو سره د ګوتو سرونو څو شو نهه دا سجده چې ده دا په دې انداز باندې به وکړي چې دا نهه اندامونه چې دي دا په دې ځمکه برابر پراته وي بعضې خلک صرف دا تندی ولګوي پوزه ترې اوچتوي بعضې خلک په تادۍ کې صرف پوزه ولګوي تندی ترې اوچتوي صحیح سجده دغه شوه چې پوزه جمع تندی جمع دا ورغوي جمع دا دګونه جمع دا د کوڅو کې دا په ځمکه پرتې یو سجده به وکړي خو په دې سجده کې که سړی ځان لئ نو د سبحان ربی الاعلی سره نور الفاظ هم د پیغمبر علیه السلام نه نقل لی نور هم پکې ویلی شي مثلا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا الله چې څومره نیک صفتونه دي هغه نومونه هغه دې پکې ویل سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا هم پکې ویلی شي او که وخت د سره وځان له پکې دعاګانې وغواړه اللهم اغفر لي رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم دعاګانې پکې د الله وایه پیغمبر علیه السلام ته یو ملګري وی یا رسول الله وی چې دا الله ته نږدې کېدل غواړم نو په کم ټایم کې به ورته ډېر نږدې یم نو رسول الله علیه السلام ورته وی چې الله ته یو سړی نږدې کېږي نو په پیر بابا او مکې ته او مدینې ته راتلو ضرورت نشته الله ته سړی په هغه وخت کې ډېر نږدې چې دا تندی په ځمکه پروت چې تندی په ځمکه پروت په دقه ټایم کې الله ته سړی د ټول نه زیات نږدې نو لہذا په دقه ټایم کې د بخښنې دعا غواړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق امام نووي پر ریاض الصالحین کی او په مسلم کی یو روایت نقل کړی دی هغه دا چې حضرت علی یو ځلې سورلۍ ته ختو نو بسم الله یې وکړه نو بیا چې خپې کېښوده الله اکبر یې ووایو بیا چې کله په دې په سورلۍ باندې برابر شو نو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين یې وویل او بیا ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا یې درېدل سبحان الله والله اکبر ووایو او بیا یې وخندل نو چې وخندل نو هغه راوي وایي ما دې تپوس وکړو چې دا ولې وخندل ولې وای ما ته وی چې نیم خبر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دقه شان چل کړو چې سورلۍ ته ختو خپې کېښود بسم الله نه وروسته الله اکبر ووایو چې کله په سیټ کېناستو ویل سبحان الذي سخر لنا هذا یې ووایو بیا الله اکبر او الحمدلله سبحان الله ویلو بس ما مو ویل دا ودې خندل ولې ویل دا پیغمبر علیه السلام هم خندلو نو ما مو خندل نو ویل هغه ولې خندل ویل یاره خبر امام د پیغمبر علیه السلام نه دا تپوس کړو چې راته ولې وخندل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې دا کله سړی ووایي چې اللهم اغفر لي یعنی رب انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك دا الفاظ وی نو وی الله تعالی چې وی پیغمبر علیه السلام ما په دې پسې وخندل چې الله هم په دې سړي پسې خاندي تعجب ټکی دی خندا حیرانېدل خوشحالېدل د ټول الفاظو باندې ټول معنی یې کړي چې الله هم خاندي هغې سړي ته چې ګناهونه وکړي او وروسته وایي الله ما وبخه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي نو الله هم دې ته ډېر زیات خوشحالېږي او خاندي چېرې دا سړي ته پته ده چې زما نه بغیر بل څوک بخښنه نشي کولی نو لہذا ما ته را متوجه شو وایي اللهم اغفر لي نو په دې وجه په دې سجدې کې چې نورې دعاګانې نه درځي نو دا اللهم اغفر لي پکې لازمن وایي او خصوصا هغه خلک چې د چا د بچي نافرمانه دا پلاران اکثر د بچو نه نالان وي
نو دا دعا ځان له د قرآن نه یاد کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما چې نو کې وایي چې الله دا بچي او دا ښځه مې د سترګو یخوالی وګرځي او الله ما د نیکانو نوسو او د بچو پلار نیکه کې نو دا دعاګانې پکې ځان له غواړه په سجده کې مونږ او د سجده کې راباندې پیریان را دي چې سره مې ښودی نه بېرته ترک بېرته سپرنګ په جانې بېرته راتان نه په سجده کې کښېنه غواړه دعاګانې او که په عربۍ کې نه درلې پټې پټې په پښتو کې وایه خو دعا کوه په سجدې کې دعاګانې غواړه ځکه په دغه ځای کې درته څه شی دی په دغه ځای کې الله تر ټولو نه نږدې یې دقه دی یو ځل یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی بچیا ډېر خدمت دی وکړو وی یو سوال خو وکړه چې دله دعا وغواړم چې الله تعالی نه درله وغواړم وی یا رسول الله زه به نور څه غواړم ما ته د نور څه ضرورت نشته خدا دعا راله وکړه چې په جنت کې ستا خواته مې ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بچیا بیا داسې کار کوه چې ډېرې سجدې لګوه ډېرې سجدې لګوه نو چې ډېرې سجدې دې لګولې د ما خواته وایي په جنت کې الله دې موږ ټول سجده کوونکي بهترین جوړ کړي نو چې سجدې نه بیا یوه سجده راپاسې یوې سجدې نه راپاسې نو ښه دا په صحیح طریقې باندې کښېنه داسې به کښېنې څنګه چې عام طور سړی کښېني او ځان له به پکې بیا دعا وغواړې اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني دا ټول الفاظ ځان له دا په دې د دې دواړو سجدو په دې منځ کې بیا د الله تعالی نه وغواړه ځکه اوس به بیا ورځې بیا به دعاګانې کوې نو ځان له وغواړه دعا که نورې سم نه درته دا نور الفاظ دې نه یاد نو دا خو درته یاد دي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ویې وایه ټول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا دواړو سجدو په منځ کې ووایه او بیا چې سجدې ته پرېوځې نو بیا به کېدای شي مولوي صاحب پکې ډېر وایي یا به ته یوازې ولاړې نو سبحان ربي الاعلی نه ورپسې ځان له دعاګانې وغواړه ډېرې وغواړه او کوم خلک چې د تهجدو عادت یې الله دې موږ ټول تهجد ګزار مسلمانانو ګرځوي نو په تهجدو کې خو د سجدې نه مه راپاسه پرېوځه پکې دا بینه شروع وکړه د شاګرد او د نوسي او د کلیواله پورې نومونه پکې الوی خدایه پلانې وبخه اللهم اغفر لفلان وفلان 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 وایه دعاګانې غواړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا په سجدې کې دعاګانې غواړه ټوپونه مه وهه په ځان باندې پیریان مه راوله چې بس د نغارې د تیلي په شانې کته کېږي او پورته کېږي دا چل به نه کوو الله یې د عمل توفیق راکړي بیا چې کله سړی کینی په دې ته تشهد ورته وایي دا تشهد متعلق یو ټکی یاد کې تشهد بنیادی طور د هغې وخت خبرې اترې دي چې الله او پیغمبر علیه السلام په خپل منځ کې کړې وي الله تعالی چې کله پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته بوتو نو مونږ او تاسو هم اکثر د یو بل لاس ته ګورو د علی شان مجبور یو شاعر و درې چارسدې جماعت اسلامي د اجتماعګانو کې به غزلې ویلې شعرونه به ویل نظمونه به ویل نو هغې یو نظم ویلی ما ته خو نظم نه دی یاد خو مفهوم یې داسې دی وی چې کور کې دوه ښځې ناست دي عموما چې دا سړی ورننوځي نو دا یوه ښځه د سړي د مخ ته ګوري او دا یوه ښځه د سړي د جب ته ګوري د مخ ته یې څوک ګوري مور د سړي مخ ته ګوري چې دا سړی خو نن داسې تور ښکاري لږ بدرنګه ښکاري لږ خوشحاله ښکاري او ښځه یې کوم دی ته ګوري جب ته یې ګوري څه ورته وایي ګیس راوړه دال راوړه دا راوړه دا راوړه خو ته دغه سوچ کوي او مور د سړي مخ ته ګوري چې مخ د سړي کم دی ته رسېدلی نو دا هر سړي دا فکر چې دا د ما خواله څوک راغی ما له څه راوړه اوس خو دا خلک ډېر شو خو دا کم خلک چې پرې دفترو کې ناستي نو دی هم کله کله داسې کوي مجاهده ولې بیمار یې که دا په دفترو کې چې کم خلک ناست او څوک پسې کار له راشي نو د دې هم سوچ دی که د مالټو موسم دی چې مالټې ورسره راوړي که نه که د غوزانو موسم دی نو چې غوزانې ورسره راوړي که نه نو که نه یې راوړي نو بیا ورته سم نه وایي که غوزانو ګوتۍ ورسره نو دا ورسره د سیټ نه پام سي داسې په خیر علیجي داسې ورته پاسي او چې داسې راغلی وي هلته کښېنه حاجي صاحب هلته کښېنه نو هغلته یې کښېنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه ته ورسېدو عرش کې د پیغمبر علیه السلام د الله تعالی سره ملاقات نو الله ته تپوس وکړو ځان سره دې څه راوړه څوک چې د چا خپل حاجي سره راوړي تا سره راوړو
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو درې ښکلي ټکي ویلي التحیات لله وی رس والصلوات والطیبات معنی څه ده یا الله ټول ځان مې راوړی خپل عبادتونه مې راوړي دا ستا دپاره که مال مې خرج کړی ستا د رضا دپاره که ښکته پورته شوی یم ستا د رضا دپاره الله زه خو هغه حسین احمد صادق وایي باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم او بیا داسې اوږده غزل ده خو بیا پکې وایي دا زه تنها پوره یم کټ جهان درته لوګی کم خو ستا حق به ادا نه کي که ټول ځان درته لوګی کم نو زه خو ټول ستا یم التحیات لله ټول ډالۍ ټول عبارتونه ستا طیبات او التحیات والصلوات والطیبات زما منځونه او زما مال ټول ستا دي نو الله خوشحاله شو دی نو الله تعالی پیغمبر ته وایي السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته وی وایه ته ګوره په دې کې بخیلان ناست دي او خوله پرې نه خوځوي ها نو زه چې نه خوځوي خوله پرې نه خوځوي مې خوځوه بهرحال الله تعالی الفاظ ډېر بهترین الفاظ دي ما وی چې ستا دا خوله م پرې وخوځوي الله په چا سلام ویلو په پیغمبر یې ووایو څنګه سلام یې ووایو السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته د الله نبی پتا دی زما د طرف نه سلامي او زما د طرف نه رحمتونه او برکتونه دي نو ګوره د پیغمبر جواب ورته سو مونږ چې چاته سلام جواب څوک راته سلام وکړي موږ ته څه وایو وعلیکم السلام او بیا ورحمة الله وبرکاته خو زمونږ پیغمبر علیه السلام پکې یو ټکی سیوا کو بعضې خلک وایي دا سیوا یې ځکه کو چې دوه کسان ناست دي د راز و نیاز خبرې کوي نو لږې خبرې اوږدې کړې خو نه دغه به هم یو حکمت دي خو حکمت دا و چې د پیغمبر ته یوازې خپل غم نه و د هغې ملګرو سره هم غم و چې د پیغمبر سره په دې قافله کې ملګري وو د دې دین د غلبې کار یې کو نو جواب یې څه ورکو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله ستا سلام خود پمائی خو زما سره چې کم نیک بندگان دی الله په ټولو د ستا سلامي څونه ناشنا الفاظ د دې چې سړي ته معنی وردي تاسو یقین وکړئ دا تشهد به سړی په ګنټه کې خلاص کړي زه خو یم چې لس ځل به یې وایي ځکه چې دا د الله او د الله د نبي په خپل منځ کې ډایلاګ دی خبرې دي مونږ او تاسو ته خو چې چا یوه خبره یاده شي مونږ اکثر په تقریرونو کې بار بار وایو مونږ پلاني لاله داسې ویل پلاني ماما داسې ویل نو التحیات لله والصلوات وایه را سره پټ پټ السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین او بیا ورپسې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ډېر ښایسته د خپل هغه مدعای بیان کړه اشهد ان لا اله الا زه دا ګواهي کومه چې د الله نه علاوه د بندګۍ قابل بل څه شی شته دی نه واشهد ان محمدا عبده او په دې ګواهي کومه چې الله پیغمبر محمد چې دی دا د الله بنده دی او د بنده نه وروسته بیا د الله سره رسول دی دا د پیغمبر او د الله تعالی په منځ کې یو مستقل ډایلاګ و یو مباحثه وه یو مکالمه وه د ستړي مه شو هغه انداز و نو موږ چې په مانځه کې کله دې له ته راورسول د دې نه وروسته بیا درود وایو او درود ځکه وایو چې اوس په آخر کې به دعا کوو ځان له نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق د دعا نه مخکې په پیغمبر درود ووایه او په دې درود کې هم یو خبره یاد کړئ پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې ما باندې یو ځل درود ووایي من صلی علی مرتن څوک چې یو ځل په ما باندې درود ووایي درود دعا ته وایي نو صلی الله علیه عشرا الله تعالی د هغه دپاره لس ځل فیصله کوي لس ځل د رحمت فیصله وله کوي نو په دې وجه باندې په مانځه کې موږ درود وایو نو درود معنی څه ده اللهم صل علی محمد معنی یې ده یا الله په پیغمبر علیه السلام درود ولېږه رحمتونه پې ولېږه او یوازې پیغمبر نه وعلى آل محمد او یا الله چې د پیغمبر علیه السلام کم تابعداران دي دا موته ټول الله په دې هم ورسره رحمتونه ولېږه
څونه ښایسته الفاظ دي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. یا الله په محمد علیه السلام او د هغه په ملګرو ټولو باندې درود ولېږه، یعنې د هغې دپاره د رحمت فیصله وکړه. سوال پیدا کېږي چې دا درود او رحمت به څنګه وي؟ وایي کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. الله ابراهیم علیه السلام له چې څومره لوړ مقام ورکړو او څومره ښایسته خاندان او نسل یې ورکړو، الله د هغه محمد علیه السلام او د هغه آل او د هغه تابعدارو له مقام ورکړه. ابراهیم علیه السلام له الله ډېر لوی مقام ورکړو. د هغه متعلق الله تعالی وایي کان ابراهیم امة. ابراهیم علیه السلام یوازې د ټول قوم برابر و، یوازې قانتا انتهایی تابعدار و د الله تعالی. او الله ورته حکم کړو نو هغه به څه وی؟ ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. زما مرګ، زما ژوند، زما مالی، زما بدني ټول عبادتونه د الله تعالی لپاره. نو چې کله دا ووایو نو بیا وروسته دویمه دعا کوو اللهم بارک علی محمد. یا الله خیر او برکت په محمد علیه السلام نازل کو وعلى آل محمد او د محمد علیه السلام په آل باندې. کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. څنګه چې په ابراهیم علیه السلام او د هغه په آل باندې دا رحمتونه او برکتونه نازل کړو. اوس به اخوا څه کوي؟ اخوا بیا دعاګانې غواړه. څومره دعاګانې غواړي چې څونه غوښتی شي غواړه. دا مونږ چې د لمانځه نه وروسته کومې دعاګانې وایو که نه، عرف الشدی په نوم باندې د سنن ترمذي او شرح ده، هغه لیکل کوي دا اللهم انت السلام اللهم اعني على ذکرک. دا څونه دعاګانې چې دي وایي د مانځه نه وروسته سله وایي، خو د درود نه وروسته وایه، پرې مانځه کې دننه وایه، د سلام نه مخکې وایي. نو چې درود دې پوره کړو که نه، اوس ځان له دعاګانې غواړه، کمې کمې وایه. زما ته چې څو یاد دي زه به یې ووایم. ځه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله دنیا کې ښایسته ژوند راکړه، وفي الآخرة حسنه. الله په آخرت کې هم ښایسته ژوند راکړه، وقنا عذاب النار. او د عذاب د اور نه مو وساته. بیا به درته قویم من خلک اکثر د بچو د رویې نه تنګ یو، وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا دعا ووایه. دغه شانې پلار مور ته دعا وکړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. الله زما بابی دادا رحم وکړه ځکه زما یې په وړوکوالي ډېر خیال ساتلی دی. دغه شانې د کافرانو په مقابلې کې دعا وغواړه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا ووایه. او که د دې نه د احادیثو کې نورې دعاګانې یادې دي اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دا ووایه. ابو بکر صدیق ته پیغمبر علیه السلام ښودلي ویل دا وایه رب انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم. دعاګانې چې څونه درته یادې وي ووایه. او بیا د مانځه ستا مونځ ختم شو نو د مانځه نه به څنګه وځې؟ نو داسې ښی طرف ته چې کوم ملګري ناستي نو هغوی ته وایه السلام علیکم ورحمت الله. نو د هغې ته چې خبرې وکړې د مونځ نه ووتې. دا ته چې را سلام دی ښی طرف ته وګرځې نو د سلام معنی څه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله. په تاسو ټولې د الله سلام او د الله رحمتونه وي، امن او سلامتیا او رحمتونه دي. نو هغې درته هم بیرته چې بیا د بل طرف ته سلام راګرځوي نو هغې تا ته بیرته وایي السلام علیکم ورحمت الله. ښی طرف ته سلام وګرځاو، دې سره دې خبرې وکړې. ګس طرف ته سلام وګرځاو، دې سره دې خبرې وکړې. بس مونځ ختم شو، اوس ځان له خبرې کوه. دې پورې شو انشاءالله. بله جمعه به بیا د قنوت نازلات ترتیب چې دی د دعای قنوت ترتیب او د هغې چې کوم احکام دي په هغې باندې به خبرې کوو. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. باران رحمت د پاره دعا وغواړئ. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا رب.